یو بادشاہ یو سړی په لاره روانو تپوس یې ترې وکړو چې کاکا چېرته ځې؟ خر یې مخکې و دی ورپسې او ته روان یم غریب سړی یم. بادشاہ ورته وی چې څه وی هغه به درکړم، خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم. د هغې جواب راکړه ته چې څه وی زه به درکړم. خروالا ورته ویل چې ووایه. وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی؟ خروالا و خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و، هوښیار خروالا. هغه ورته د دنیا منځ ویلی و. غیر آزاد دا خو دې ویل دومره معمولي خبره وکړه چې زما دې خر تم معلوم دی. بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی، خو هسې په اس څوک سور سړی دی او سړي ورسره خر له متیازې ورغلي دي، خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی، زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي، دا یې منځ دی. بادشاہ صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوی څلور واړه طرف ته دنیا کچ که، دا یې منځ دی. او زه خو مزدور سړی یم، زه خپل کار پسې روان. بادشاہ وی فو په سم بلا واوړې، خو دا دنیا کچ کولی څوک شي؟ دا دنیا منځ دی که نه؟ ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا هم ماته معلوم دي. روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی. ویل دا شګې دي؟ ویل د اسمان ستوري دومره دي، که یقین دې نه راځي نو ویې شماره، دا ذراتو شماره دومره. بادشاہ وی ښه ده کاکا اخرینی تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ دې وخت ورته وی برادره دوه سوالونه مې ستا حل کړل. زه پیاده روان یم، ته په اس سورې، دومره سپک خو راته مه ګوره، ته راکوشه لخته واله دا خر شړه، زه به په دې اس سور شم، بیا ته تپوس وکړه او زه به جواب درکړم. الله دې سره د عقله بادشاہ په غرونو سر راکوش شو، خروالی په اس کېنولو، د لګر لخته واغسته خر یې شړه. کله کله سره د عقله او سره د عقله لیونې په غرونو سر شوې ولې سره د عقله. که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان کې صرف دیر ډویژن ته د اسلام ډېر ضرورت و، یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سوات ډویژن نه. نو ما دا دیر څه غار حرا دی چې اول اسلام به د دغه ځای نه را دغه کیږي. دا اوس الله دی چې چا نه فهم والي، چا نه عقل والي، چا نه سمج والي. بادشاہ سره د عقله په ټپ وړونکو راکوشو، خروالی په اس کېنولو، د لرګی واغستو خر یې شړلو. ویل اوس تپوس وکړه. ویلې په دې مې پوه کړه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ هغه اس لته ورکړه. ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو او مال یې راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي؟ نو د خدای شؤون دي، شان دی، په هر وخت کې خپل خپل شان. اوس دې وخت کې څه شان دی؟ دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه په اس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض مې دا و چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان. زمانہ
کل یوم هو فی شان، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا. کل یوم هو فی شان، ہر ورځ د الله په یو نوي شان کی، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا. اے اللہ ستا د کمال اوصاف چی دی دا غی انتہا په دې کائنات کې سوچ کے ہر طرف باندې چې سوچ کے یو ځای کې به دماغ ودري مخکې به نشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای ځکه وایي خود آ. خدای مانا څه خود آ. دا بیا علماو نه تپوس کوي چې خود آ څه مانا. بله خبره دا ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام دی چې ما لا ابتداء له ولا انتہا. د الله ابتدام نشتا. ابتدا دا مانا چې یو شی مخکې نه اوس پیدا شو نو ابتدا یې شروع شوه. انتها دا مانا چې و او ختم شو انتها یې وشو. نه، ما لا ابتداء له ولا انتها. دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري. وجود دې څه شی. بیا علماء فلاسفه او منطقیان یو بحث کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغې د خپل عقل مطابق اسونه زغلوي. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزا یې څه دي او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلی یم، زه کلی یم، زما اجزا دي خاوره، اوبه، اور، فلان. خیالم راغی. که کلی دی نو اجزا یې څه دي. د دوی دماغونه هم چې یو ځای ته لاړ شي نو هلته ودرېږي، هغې نه په مخ کې نه شي. لکه دا طالبان حضرات پوهېږي په حکمت کې یو باس راځي هایولا. هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص شي او نه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده او نه پې استاذ پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو ګردان دی، پنبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد مونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه وی هایولا دا شی دی راشي چې نه ستاسو عقل ورځي او نه زما. داسې ګوتې دواړه ونیوې، وی د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه نو دوربین ولا راوړئ چې ویې ګورئ چې دا هایولا څه شی دی. خیال م راغلی. دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چې لاړ شي هلته ودرېږي. عزیزانو دین هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدای. انساني عقل چې ختم شي هلته د دین ابتدای. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسایي دین ته نه کېږي.